دا مخکې سورۃ واقعه دا غي په اخر کې فسبح باسم ربک العظیم ذکر شوی دی او د سورۃ حدید اول کې تسبیح دی دا سورۃ حدید د سورۃ واقعه اخر او د سورۃ حدید اول دا د یو بل سره شو مربوط هغه کې تسبیح دا په دې کې حکم د تسبیح دی سبح لله ما فی السماوات پاکی بیانای الله لرا هغه شذونه چې په اسمانونو کې دی ول ارض په ځمکه کې دی او هو العزیز الحکیم دا الله تعالی غالب او حکمت والا دی د دې په فضیلت کې د سورۃ حدید په فضیلت کې حدیث مبارک ذکر کوي چې نبی علیہ السلام په الو د کېده چې هغه وا 15 سورتونه د خوب نمخ کې ولوسته هغه 15 سورتونه چې هغه کې تسبیح راغلي سبح لله یا یسبح لله دا 15 سورتونه بنبی علیه الصلاۃ والسلام دا به په ودکېدو په وخت کې لوسته او دا به فرمایل چې په سورۃ حدید کې یو آیات چې هغه د زرو آیاتونو نه بهتر دی چاغا هو الاول والآخر والظاهر والباطن دغه آیات کریمه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې چاته وسوسې ډېر راځي نه دا آیات ډېر وایي سودلی خیال کړه دا آیات کریمه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء چې کله وسوسه و تراځي دا آیات کم از کم یو درې ځله وای ډېر خلک په دې بیمارو اخته دي چې هغه ته وسوسه ډېر راځي په هر شي کې شکونه راځي نو الله فرمایي له ملک السماوات والارض الله دا ادله د وحدانیت الله تعالی دی دا الله د پر بادشاہي د اسمانونو د ځمکې دا یحیی دغه الله ژوندۍ کول کوي و یمیت امر کول کوي یحیی یو دلیل نه دا له ملک السماوات دا یو دلیل یحیی دویم یمید دریم وهو على كل شيء قدير دا سلورم هو الاول دا پنځم دا الله سره پاول کې دی والآخر په اخر کې دی ټول مخلوق به ختمي الله به موجود والظاهر دا الله تعالی ظاهر دی دا هوم دلیل والباطن دا الله تعالی باطن دی ظاهرم دی په اعتبار د قدرتونو او د صفاتو سره او باطنم دی په اعتبار د ذات سره چې د ذات ادراک نه کیږي وهو بكل شيء عليم هو الذي دا لسم دلیل د وحدانیت هو الذي خلق السماوات الله غذات چې مخلوق پیدا کړي دي چې اسمانونه پیدا کړي ول ارض په 7 ایام پشپغ ورځې کې اسمانونه او ځمکه ټول پشپغ ورځې کې پیدا کړي دي ثم استوى بیا الله تعالی اراده وکړه علی العرش عرش ته جوړولو د عرش ته يعلم دا الله تعالی عالم دی ما یلج فی الارض دا یو لسم دلیل دی د وحدانیت تعالی الله عالم دی پاغه سجونو چې نه نوځي مکه ته نه نوځي دغه سدي امطار او بارانونه وما يخرج منها او الله عالم دی پاغه سجونو باندې چې راوځي د مکه نه چې هغه نباتات دي وما ينزل من السماء الله عالم دی پاغه ملائکه باندې چې نازلېږي د اسمان نه دا څه شو دا دیارلسم دلیل شو وما يعرج فيها پاغه سيزونو باندې چې خيږي اسمان ته دا مرادنا اعمال څه ته خيږي اسمان وهو معكم اينما كنتم الله ملګری تاسو دې چرته چې تاسو الله تاسو ملګری دا لطیفه د معیت ته هو معكم اينما كنتم دا اخیری لطیفه ده د چا د تصوف چې دا تصور قائم شي چې د ټولو کائناتو کې خیال کړه کن الله مؤثر دی د دې ټولو کائناتو سره سره الله دی خو شي به نبي دا کائنات اثر نشي کوي د کائناتو دا ګرمي او یخني دا بیا اثر نشي زما استاد مولانا تاج محمد رحمت الله علیه چې هغه وما نه حمل مزل په واوره کې وکړو اته په سړځای باندې پوه نه شو وی چې کور ته ورسېدم قصه یې کوله
چې کور ته ورسېدم د پلار مې را باندې په سپلو راکېښود ما ورته یاد اجي زه خدای نه یم وجلی او ته مې اوس وجلې پوه شوې ما وظیفه د څه کوله وهو معکم اینما کنت بس دغه تصور مې کاو زه د واورې په یخنۍ باندې زه نه یم خیال کړه والله بما تعملون بصیر له ملک السماوات لا والله بما تعملون بصیر دا شپاړسم دلیل شي سوالسم او شپاړسم دلیل د وحدانیت له ملک السماوات دا ولسم دلیل دا الله د لپاره بادشاہي د اسمانونو دا ول ارض و الى الله دا اتلسم دلیل الله تعالی ته ترجع الامور واپس کیږي په تمامه فیصله یولج الليل دا نولسم دلیل دی دا الله د وحدانیت داخلي شپې لرا په نهار او یولج النهار دا شلم دلیل دی داخلي الله تعالی ورځ لرا په لیل د شپې او هو علیم بذات الصدور دا یوشتم دلیل دا الله تعالی عالم دی په رازونو باندې چې په سینو کې دي آمنو بالله ورسول ایمان راوړی په الله تعالی باندې پر رسول د الله تعالی باندې وانفقوا دا اثبات رسالت دا مخ اثبات توحید دا اثبات رسالت وانفقوا خرج کوي مما دا غمانا جعلکم مستخلفین چې الله تاسو خلیفګان جوړ کړی په دې کې به مال کې نن ته خلیفہ د مال تعالی قدرت تر کړی دا د الله په نوم کې خرج فالذین آمنوا منکم هغه کسان چې ایمان راوړی تاسو نوان پکو انفاق وکړم اجر کبیر وما لكم سشوي تاسو لرا لا تؤمنون بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې والرسول يدعوكم حالان کې پیغمبر تاسو له دعوت تر کوي لتؤمنوا بربكم چې تاسو ایمان راوړی پر خپل باندې وقد اخذ ميثاقكم حالان کې هغه چې الله تعالی محکم وعده تاسو نه ایمان ولې نه راوړی تاسو خو الته کې په عالم میثاق کې سووي عالم ازل کې تاسو وی الستو بربکم الله تاسو ته وی تاسو ورته سوي ابدا چې بلا تاسو الته ویلې دي دلته ولې نه وای ان کنتم مؤمنین کچې تاسو ایمان والے هو الذي الله غذات ينزل على عبدي چې نازلې په خپل بنده باندې آیات بینات آیات واضحه ليخرجكم من الظلمات الى النور ان الله بكم رؤوف رحيم وما لكم سشوي تاسو لرا الله تنفقوا في سبيل الله چې تاسو انفاق نه کوئ په لار د الله تعالی تاسو ولې انفاق نه کوئ ولله میراث السماوات یاران چې الله لره میراث تاسو مونږ دې دسمه کې دي د اسمانونو د دسمه میلکیت ته چا دی د الله لا یستوی منکم برابر ندی تاسو نه من هغه څوک انفق چې هغه انفاق کوي الله تعالی کې من قبل الفتح مخکې د فتحنا د فتح مکه نه چې مخکې چا انفاق کړی دی تور هغه صدا صغر هغه صدا اسونه هغه ستدي وقاتل او جهاد کړی دی دغه مجاهدین برابر نه دي د شاه سره د ورستو سره بلکې داغي درجات ډیر بلند دي اولئک اعظم درجاتن دغه سابقین شدید دي ډیر لوی درجه ده پوش من الذين داغ مجاهدیننا انفقوا چې انفاق وکم من بعد ورسو د هجرتنا ورسو د هجرتنا چې چا انفاق کړي دي وقاتلوا یا جهاد کړي دي چې د هجرت ورسو د سنه ورسو د فتح مکه نه ورسو د فتح مکه نه کچا انفاق کړي دي او که جهاد کړي داغي مقام هغه مخکنو ته نه رسیږي وکلا وعد الله الحسنى د ټول سره الله تعالی وعده کړی دا د جنت د سابقینو او د لاحقینو دواړو سره د جنت وعده خیال کړه رات شو پچا باندې وای په جمعتیانو باندې پوه شئ به ولی دیو ته مجرمان وای او الله تعالی سره وعده د سکای وعده سره د جنت کوي یواځې وعده د جنت نه فيضاعفه له وله اجر كريم د اجر د مضاعفه چې د دې اجر څه سو چنده چي وایي والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله سود هغه انسان يقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکړي الله تعالی ته په قرض حسن سره قرض حسن څه چې د الله پر رضا کې انفاق وکي فيضاعفه د چنکي الله تعالی د لپاره اجر
وله اجر کریم او د لپاره اجر دایم دی اجر دایم او همیشه د لپاره څه دی دا ثابت دی د دې آیات کریمه په ذیل کې امام احمد رحمت الله علیه په یو رساله کې لیکي دا رساله نوم استخریه ده استخری نوم دی هغه دا عبارت لیکل دی لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويه لا يجوز لأحد اجعل جائز ندي أن يذكر شيئا من مساويهم تذكروا كي يوشي د عيوب د دې اصحاب کرام يوشي د عيوب د دې اصحاب کرام ولا يطعن على احد منهم او جائز ندي چې دې طعنو کې په یو صحابي باندې خیال کړه منهم د دینه بعيب په یو عیب سره ولا نقص نه په یو نقصان سره فمن فعل ذلك وجب تعذيبه چا چې د اصحاب کرامو تنقیس وکړو چا چې د اصحاب کرامو سوکو تنقیس وکړو وجب تعذيبه دل سزا ورکول واجب دي ولې چې مشرف کاکا نه مشرف ته کسه دي دا وسه شي دي نواز شریف چې دې نه فضل رحمان شي پاو شي به بیا بګوري چې موجودیت سره بیا څه چل کوي پاو شي به دی له بیا سزا ورکوي ولې د امام احمد رحمت الله علیه سره داغه فیصله دي چې وجب تعذيبه چې د صحابه کرامو چا د عیب تذکره وکړه خیال کړله نزه تعذيب واجب دي او دا مسله چاره شرح العقيدة الواسطية دا د عقاید یو کتاب دی چې هغه ته شرح العقيدة الواسطية وي پوه شئ به هغه کې د دې خلقو سزا ذکر کړی دا کم چې د اصحاب کرامو عیوب بیانوي یوم تر المؤمنین فاورد باندې چې تبوینه مؤمنان نارینه او زنانه دغه د صحابه کرامو شان الله بیان کړ دا د عام مؤمنینو شان الله ذکر کوي د آخرت تبوینه مؤمنانو نارینه او زنانه او رایس چې منډه بوهي نورهم رڼا د دې بین ایدیهم مخد دینا چې کله د قبرون نه پاسي مخبت رڼاګانې رواني وبه ایمانهم په خي طرفونو د دې کې برڼاګانې وي بشراکم اليوم زیره احساس لپاره اے مؤمنانو نن راځي هغه زیره د څه دي جناتون چې جنتون دي تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده یوم یقول المنافقون دغرنا بوز د منافقانو سره نه هغه ورځ باندې چې وای به منافقان والمنافقات زنانه منافقان للذین آمنوا ایمان والوتا منظرونا مونږ ته وګورئ نقتبس من نورکم مونږ ته انتظار وکړئ چې مونږ لمبا واخلو درنا تاسو نه مونږ په دې محشر ته ځو موقف ته ځو په تیار ده مونږ د پاره لګه غونډه کې دمو کې چې تاسو پرانا باندې مونږ لاړ دغه حدیثو کې راځي کنه چې یبلغ نور المؤمن دا رڼا د مؤمن چې ده کنه دا به هغه ځای ته رسیږي حيث تبلغ آثار الوضوء کم ځای ته چې دا داسه د لوندواله رسیږي دې وجنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه با لاسونه د ترخ کا پوری انځل شاګردانو تورل وې دا سکه دا خو بدعت ده هغه ته یا بني فروخ وته چرګړو بچو دل ترا پس را ورسېدلې انما اريد ان اطيل غرتي ما د نبی عليه السلام نو ورېدلې چې کم ځای ته د وبد او د اثر رسېدلې دا غینه براناګان خيږي نو زه د ترخ کا پورې دا وبد کړم چې لدینه سوشي شغلې ته نه روان شي خوښ نو د دې مؤمنانو د بدنون نه براناګانې دي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د چارانا د یو جنتی رڼا په دومره لوی لکه د غره د سرم بل جنتی بداسي چې دا غرنا په دومره وګدای لکه د کجوري ونه دومره بدنګ او بل حدیث دغه او د بل دریم نمبر هغه مؤمن وي چې دا غرنا به هغه به دومره یي لکه د ګوتیمره او بل مؤمن بداسي چې داغه
رڼا به داسې لکه د نوکو پوه شوې پکې د نوک ته ډېر سر عمره لکه دا اوس د موبایلو دا رڼا ځي د نوک ته سر عمره پوه شوې پکې هغې د نوک په سر باندې ګوره خلک څومره مزې پې کوي پوه شوې پکې چې بیا دومره لوی چې د ګوتې عمرئ دومره لوی چې د بني آدم د قد عمرئ دومره لوی چې د کجورې عمره دنګئ پوه شوې پکې نو دا منافقان به دې جنتیانو ته وایي چې مونږ ته لږ انتظار وکړئ چې ستاسو په رڼا باندې مونږ لاړ شو چا ته به چغې وخي للذین آمنوا ایمان والو ته انظرونا مونږ ته وګورئ نقتبس من نورکم چې مونږ لمبه واخلو د رڼا ستاسو نه قیل دی وبه ویلی شي ارجعو واپس شئ وراکم دنیا ته دا رڼا دا دلته نشته دا بیټرۍ چې کوم دی دا په ملیشیا کې میلاویږي پوه شوې که نه چې هغې باندې تاسو چې کوم دی نو بیا دغه پیینئ پوه شي ګیدړان پیینئ ورپسې شي دا بیټرۍ دلته نشته قیل ارجعو وراکم واپس شئ تاسو دنیا ته فالتمسوا نورا د هغې ځای نه رڼا واخلئ هغې ځای نه رڼا واخلئ زمونږ استاد به وي علم ته لاړ شي چې د هغه ځای نه شونټۍ راوړی پوه شوې دا شونټۍ دلته نشته فضرب بینهم وبه والی شي په منځ دې کې بسورین یو دیوال د جنتیانو او د جهنمیانو په منځ کې به یو دیوال راشي دا چې دیوال له باب چې د هغې به ځان له دروازه وي باطنه فیه الرحمتو دنه طرف د هغې چې د هغې کې به رحمتي و ظاهره ظاهر طرف د هغې چې د من قبله العذاب د طرف د هغې نه عذاب دی دا طرف د هغې نه څه دی عذاب او دا خیال کې راغله دې ته غالبا اعراف ویلی شي اعراف داسې یو ځای دی چې نه جنت دی او نه دوزخ دی یونادونهم دوی به اواز کوي چاته دوی به اواز کوي دې جنتیانو ته دا منافقان به د دې وطن به څه شي د دې وطن به جدا شي او د مؤمنانو وطن به جدا شي دا منافقان به دې صالحانو ته اواز کوي علم نکم معکم آیا مونږ ملګري نه وو ستاسو په دنیا کې هم تاسو ګاونډیانو یو خلکو قالو دا مؤمنان به ورته وایي بل اولنا بالکل په دنیا کې هم یو ځای ولکنکم فتنتم انفسکم تاسو په فتنه کې غورځولې دې ځان خپل گمراهیم شروع کړې وه وتربصتم او تاسو انتظار کولو د آخرت انتظار هم کوو ورتبتم او شک هم کوو په آخرت کې وغرتکم الامانیو دوکه کړیو تاسو لره د ارزوګانو خپلو حتی جاء امر الله حتی چې راغله فیصله د الله څه ده چې قیامت وغرکم دوکه کړیو تاسو لره بالله په مدد په صبر د الله تعالی باندې الغرور دوکه مار شیطان تاسو دوکه کړی وای د الله په صبر باندې فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه نن باندې شغه سره تاسو نه فدیه هر څومره جرمانه چې تاسو ورکوي دا بناغستل کی ولا من الذين كفروا نه د کافرانو نه به د منافقانو نه فدیه غستل کی او نه د کافرانو مأواکم النار زای د سکون استاسو ور د جهنم دی هي مولاکم دا ډیر لایق ته استاسو سره دا ډیر مناسب او غوړه د استاسو لپاره مولا په معنا د مددگار سره او د ملګری سره وبئس المصير او ډیر ناکاره ځای د واپس استاسو دی علم یعنی للذین آمنوا آیا وخت نه راغلی ایمان والو ته ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې ویریږي زړونه د هغې په ذکر د الله سره وما نزل من الحق او په هغه آیاتونو سره چې د قرآن نه نازل شوي دي ولا یکونو کالذین نشي په شان د هغه خلقو اوتل کتابه چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی من قبل د پخوانه معنا داسې نشي داسې وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه په دې قرآن باندې څه شي نرم شي په شان د هغه خلقو نشي چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی فطوال علیهم الامد وګت شوی دی په هغې باندې زندګي فقست قلوبهم پس سخت شوي دي زړونه د دغه اهل کتابو وکثیر منهم فاسقون ډېر د دې نه فاسقانو اعلموا پوه شئ ان الله یحیی الارض الله تعالی ژوندي کوي ځمکې لره بعد موتها پس د خشکۍ د دې نه کائناتو تصرف د چا سره دی د الله سره دغه د مؤمنانو او د منافقانو تذکره الله تعالی وکړه خیال کې راغله
قد بینا لکم الآیات بشک مون بیان کړی تاسو ته نشانه د قدرت خپل لعلکم تعقلون چې تاسو پکې سوچ وکړئ ان المصدقین بشک هغه سړي چې هغه صدقه کوونکي دي والمصدقات هغه زنانه چې هغه صدقه کوونکي دي واقرض الله قرضا حسنا قرض ورکړي الله تعالی ته په قرض حسن سره قرض حسن دا چې داغه تم فقط الله نه ساتي چې د دې اجر به مولا الله را یوضاعف لهم د چنکیږي د دې لپاره اجر داغه ولهم اجر کریم د دې لپاره بدلی د عزت دي والذین آمنوا بالله ورسوله کم کسان چې ایمان راوړي په الله پر رسولان اولئک هم الصدیقون دا رښتینی خلق دي والشهداء عند ربهم او دا شهادت کوونکي دي په نس در خپل باندې دا خلق دي چې دي بګواهانی لهم اجرهم ونورهم د دې لپاره اجر د دې او نور د دې والذین کفروا کسان چې کافران دي وکذبوا انکار کړي دي بیا آیاتنا د آیاتونو زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا خاوندان د جهنم دي دا کسان سړي دا خاوندان د جهنم اعلموا انما الحیات الدنیا فوشی بشک ژوند د دنیا چې لعب دا لوبي دي ولهو او عبث لعب دا غلوب ته وي چې هیڅ خیر پکې نه خیال کړه کنه او نه لعب غلوب ته وي چې پاره کې خیر د دنیايي هلکه د دنیا دا کارونه دې ته لعب ویل شي الله هغه کار ته وي چې پاره کې نه د دنیا خیری او نه پکې د آخرت لکه د ماشومان لوبي وزینتون د دنیا دا ژوند دا یو ډول دی وتفاخر او فخر دی په میان تاسو کې په یو بل باندې تکبر کول دي وتکاثر او دا زیات والده په اموال په مالونو کې ول اولاد او په اولادونو کې دا هر چا دا مقصد چې مال دې ډیر شي اولاد دې ډیر شي او په دې مفاخره وشي تکاثر څه ته ویل شي مفاخره کول کما سلی غیسن د دنیا د ژوند مثال دا باران دی عجب الکفاره چې په تعجب کې ورځي زمیدار لرا نباتو غیاګانې دا د دنیا د ژوند مثال دا څه دی لکه زمیدار ته چې باران وشي او خپل فصلونه زرغون شي ثم یهیدو بیا برنګ اخته شي په تراو مصفرا بیا تک زیړ شي لګي ورځ پس بیا فصل شي زیړ شي کته نری به په خپل ورې بلې شي ثم یکون حطاما بیا زره شي بیا شي زره شي خیال کړه کته وای چې زه خیال کړه لکه زه به دارو کوم علاجونه به کوم او دا چې چاق چوبن بشم ایس باندې شي پوه شي به کنه د ځوانې پسې پیری راشي کته څومره دوايان استعمال بیا پسې بوډاواله راشي ثم یکون حطاما بیا دا کته فصل چې زره شي دې شي زره شي پوه شي وفي الآخرة عذاب شديد فآخرت کې د دې انسان د پر عذاب شدید به د کوم انسان د پر چې دا الله العبد اختیار کړی دی په دنیا کې او د آخرت لپاره سکارونه او مغفرتون او د مؤمنانو د لپاره مغفرت دی من الله د جانب د الله نه ورضوان او رضا د الله دا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نه دی ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دا سامان د دوکې دی د بنده داخلي جذبه یما پمینس کې نش سابقوا الى مغفرت من ربكم ګړندې شي مغفرت طرف فلتا د الله مغفرت ته ګړندې شي د مغفرت نه مراد څه دي اسباب د مغفرت دو ترجمه د علی کرم الله وو ترجمه دا چې مانځه ته مخ کې شي دغه غټ سبب د مغفرت څه دی مونږ کول لړمبي سبب ته ځان رسوي د مغفرت نه مراد وېسل صف اول دی د علی کرم الله په ترجمه باندې صف اول ته نه مراد ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د مغفرت د دې چې کوم دینو ترجمه کوي په سره په جهاد سره چې جهاد ته ګړندې شي د جهاد په اول صف کې څه شي شامل شي د جهاد په اول صف کې چې کوم دینو شامل شي وجنتن او ګړندې شي تاسو هغه جنت ته عرضها چې پلانواله دغه پشان د پلانواله د اسمان او د ځمکې دی لکه دا و اسمانونه او ځمکې چوغوله د جنت پلانواله بچنه جوړ شي او دواله خو یقینا شی واده او عدت تیار شوه دغه جنت للذین آمنوا د پاره د ایمان والو چې ایمان راوړي پچا باندې بالله ورسوله په الله پر رسولان
ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل الله د الله تعالی دی چې ورکوي چاته چې اراده وکړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی ما اصاب من مصیبت چې ورسیږي یو مصیبت په الارض پزماکه کې الله فرمایي چې دنیا کې دا راحت او مصیبت دا دواړه تقدیری شیدونه دي خو چاته چې مصیبت ورسېده دا عام طور سره د ګناهونو سبب او چاته چې خیر او خوشحالي ورسېدله دا د الله رحمت چاته چې ورسېږي یو مصیبت پزماکه کې ما اصاب مصیبت فی الارض هغه چې ورسېږي با یو مصیبت پزماکه کې ولا نه رسېږي یو مصیبت د ما نافیه ده نه رسېږي یو مصیبت پزماکه کې او نه په نفسونو ستاسو کې الا فی کتاب مگر دا ټول لیکل شوي دي په کتاب د لوح محفوظ کې کوم مصیبت چې راځي دا په اسمان کې لیکل شوي دي من قبل ان نبراها مخکې د دې نه چې مونږه جوړ کو چې کوم دی نه دی لره پوه شئ یې دا په اسمان کې لیکل شوي دي مخکې د دې نه چې دا مصیبت مونږه په دنیا کې پیدا لیکلي د مخکې نه شوي دي ان ذالک بشک دا فیصله چې دا علی الله په الله تعالی باندې یسیر ډیر آسان ده دا الله ته ډیر آسان ده یعنی مطلب دا دی چې دا مصیبت چې هغه په ځمکه کې خیال کړه دا مصیبت راشي یا په نفسونو کې دا مصیبت راشي دا ټول په دنیا کې د دنیا د پیدا کولو نه مخکې لیکلي شوي ان ذلک علی الله یسیر لکه لا تاسو دا ډیر آسان ده د دې لپاره دا ما چې کوم دین واکې لیکلي دي لکه لا تاسو چې تاسو خپه نشئ علامه فاتکم په دا نعمت نه چې فوت شي تاسو نه ولا تفرحوا تاسو تکبر ونه کوي بما اتاکم پاغه نعمت باندې چې تاسو له الله درکې چونکه دا مصیبتونه په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي قبل د سنه د پیدا کولو د مخلوق او قبل د پیدا کولو د دې مصیبتونو دا مخکې لیکل شوي اګه خوشحالي دي نو هغه مخکې لیکل شوي دي دا د دې لپاره چې کوم مصیبت پتا سورا شي د چې خپه نشي او پر یادونه ونه اګه خوشحالي ز تراشي هغه تکبر لوی ونه کوي ځکه چې دا ټول د الله د طرف نه دي والله لا يحب كل مختال فخور الله نخوخي هر متکبر او فخر کوونکې اختیال څه ته ویل شي تکبر ته او فخر ویل شي په جبه باندې خپل ځان مفاخره کوي الذين دا متکبران هغه خلق دی يبخلون چې بخل کوي ويأمرون الناس بل تم حکم کوي په بخل سره متکبر هغه سړی دی چې هغه بخل کوي دا الله په لار کې انفاق نه کوي او بل تم امر کوي د سر د بخل ومن يتولى چاچه اعراض کو د دینا فإن الله هو الغني الحميد څوک اعراض کوي چې زه خو انفاق نه کوم الله محتاج نه دی الله غني دی او حمید دی ستایل شي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات بشک مور علی گلی دی رسولان خپل بالبينات فواضح معجزات سرا وانزلنا معهم الكتاب منازل کړي دي د پیغمبرانو سره آسماني کتابونه والميزان او دارنګ احکام د عدل میزان نه مراد څه دی احکام د عدل دی دا تفسیر روح المعانی لیکلی دي او د میزان نه مراد د نوح علیه السلام ترازو ده چې د جنت نه راغلی خیال کړه او د بعض مفسرین په نسبت د میزان نه مراد دا انصاف دی د څه لپاره موږ دا میزان را لګل دي ليقوم الناس چې قائم شي خلق بالقسط په عدل سره چې عدل او د انصاف معامله وکړي وانزلنا الحديد نازل کړي دا موږ وسپنا دنیا ته موږ سره نازل کړي دا وسپنا دا لکه څنګه چې الله تعالی چار پایان نازل کړي دي الله تعالی فرمایي انزل لكم من الانعام 8 ازواج دارنګ دا وسپنه الله تعالی نازل کړي دي څه مطلب شو انزلنا په معنا د خلقه سره دی فيه باس شدید چې په دې کې جنگ سخت دی وسپنه د څه لپاره الله نازل کړي ده چې په دې باندې جهاد وشي څه وشي جهاد وشي د کفارو سره
فيه باس شدید چې په دې کې جګړه سخته ده ومنافع للناس خیرونه د خلقو دي نور به کې بلا خیرونه دي دا لور ته برتسنه جوړي د وسپنې نه جوړي کنه ها دا لک خیر دی وليعلم الله من ينصره چې الله ته معلومه شي هغه خلک چې مدد کوي د الله تعالی د دین ورسوله او د رسولانو د الله بالغیب په غیب سره الله ته معلوم شي ها چې دا غیبانه دی د الله تعالی د دین امداد کوي او د رسول علیه السلام ان الله قوي عزيز بشک الله تعالی قوي او عزيز دی ها نه د خیال کړه احکام هم د انصاف لپاره نازل کړي دي خیال کړه او تله هم د انصاف لپاره نازل کړي ده او وسپنه هم د څه لپاره نازل کړي ده د انصاف او د عدل قائمولو لپاره ولیکه دا وسپنه نه عدل نه قائم کیږي خیال کړه لکه وسپنه او پسا قائم کی پس کی چلیږي په جهاد او جهاد سره بس چلو شي د ظالم زور به پس شي ختم شي ولقد ارسلنا بشکر علی گله د مونږه نوح علیہ السلام او ابراهیم او دارنګ ابراهیم علیہ السلام را کو پورا شولا دا یو رکو ولقد ارسلنا بشکر مونږه علی گله د نوح علیہ السلام او دارنګ ابراهیم علیہ السلام دا مخکې د عامو رسولانو ذکر دا د خاص رسول ذکر دی چاغه نوح علیہ السلام دی او ابراهیم علیہ السلام دی را لګره دې مونږه نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهما مونږ پیدا کړی دي په اولادونو د دې کې پیغمبر لرا د نوح علیہ السلام په اولاد کې هم پیغمبران الله پیدا کړل او د ابراهیم علیہ السلام والکتابه او دارنګ مونږ په اولاد د دې کې پیغمبران په کتابونه پیدا کړل آسمانی کتابونه هم د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې الله نازل کړل فمنهم مهتد بعض د دینه هدایت مندون کې دي وکثیر منهم فاسقون ډیر په اولادونو د دې کې فاسقان دي ثم قفینا د دینه معلومه شول چې اکثریت سره اکثریت ته انسان دا فاسق دی ثم قفینا علی سارهم بیا پر لا پسې راولېګل مونږ په نقش قدم د دې کې به رسولنا رسولان خپل د دې پیغمبرانو نورستو د آدم د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام نورستو نور رسولانو راولېګل وقفینا په اخر کې مونږ راولېګو بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام واتیناه الانجیل مونږ ولې انجیل ورکو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه مونږ وګرځول پزلونو داغه خلقو کې چې د اتباع کړي وا رأفت او رحمه نرمي او رحمت مهرباني او رحمت د په امت کې ما رحمت او مهرباني پیدا کړله د چا د عیسی علیه السلام پیرنګ د دې وجنه بل ځای کې په ومه سپاره کې وکنه الله تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا اليهود امنوا الذين قالوا اننا نصارى چې ډېر سخت کافران چې دي هغه څوک دي يهوديان او ډېر نرم کافران چې دي هغه څه دي پیرنګيان دي پوه شئ الله صفات په غومه سپاره کې ذکر کړی دلته هم داسې ده چې مونږه عیسی علیه السلام راولېږو او د دې په زړونو کې مونږ څه واچو د قوم په زړونو کې مونږه رحمت واچو ورهبانیتن او مونږ د په قوم کې رهبانیت پیدا کړ رهبانیت څه ته ویل شي دا عبادت او ذکر ته ابتدعوها چې دغه رهبانیت دې د ځان نه جوړ کړو ما كتبناها عليهم مونږ نه مخنو مقرر کړې په دې باندې الا ابتغاء رضوان الله دې د ځان نه برګي شروع کړلا د پاره د طلب د رضا د الله تعالی فمارعو هدي خیال ونساته دغه برګي حق رعایتها په حق رعایت تا غي سره د ځان نه برګي شروع کړي وا سوار له سورځ بدی روجا د ماخام به ابن ماته ولا پوه شي داس برګي د ځان نه جوړو کړي وا حالان کې په انجیل کې په دې باندې دا فرضیت نه راغلی خیال کړه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا الله حبیب فرمایلی دي بنی اسرائیل کې درې او یا فرقې جوړې شوې دغه او یا فرقې گمراه وي
درې فرقې چې هغه نجات موندلې ده یو فرقه وې داسې وه چې هغه جهاد وکړو په جهاد کې هغه شهیدان شو بل فرقه بیا راوچته شوله هغه هم جهاد وکړو هغه هم شهیدان شو بل فرقه هغه هجرت وکړو ډېر لرې ملک ته لاړ هغه ځای کې د دین راهبان جوړ شو ځان له جومپړې جوړې کړلې او عبادت او ذکر یې شروع د چا سره به ملاقاتونه هم نه کول په خپل عبادت کې و مشغول بیا داسې پیریاز برګي پکې شروع شوله چې خلقو ته ډالۍ شروع کړلې پوه شئ خلقو ته ډالۍ شروع کړلې خیال کرا لګا د هغې ډالو په وجه باندې په دې کې چې کوم دی نو بیا په دې کې بیا ګمراهي پیدا شوله خیال کرا لګا بیا پکې ګناهونه پیدا شو د هغې ډالو په وجه باندې تر دې چې دی بیا ګمراه شي نه چې کم په دغه زمانه کې وفات شوي دي دغه څو دغه نجات موندلی دی نه درې قومونو پکې نجات موندلی دی او دغه اویا قومونه چې کوم وو هغه څو هغه ګمراه پاتې شوي نو الله فرمایي فما رعوها دې لحاظ ونه کو حق رعایتها په حق لحاظ چې کوم دی دغه بزرګۍ سره او دغه عبادت سره پورا رعایت دغه ونه کو دی بیا دغه ته لاړو پوه شوې که نه ګمراهۍ ته واوړېدله فآتینا الذین آمنوا پس مونږ ورکړه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی منهم د دوی نه څوک چې پکې صحیح مؤمنانو مخلصینو مونږ وله څه ورکړه اجرهم اجر د دوی وکثیر منهم فاسقون ډېر کسان په دې کې فاسقان شو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه ویریږئ وآمنوا برسوله ایمان راوړئ په رسول د الله تعالی باندې چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یؤتکم درب کې الله تعالی تاسو ته کفلین دو برخې من رحمتي د رحمت الله تعالی نه خیال کرا لګا دا ایم تقوا والا خلقو تاسو په دې رسول باندې ایمان راوړئ الله به دوه اجر درکړي یو د خپل مذهب او بل د اسلام ويجعل لكم نورا تاسو له نور درکې دا چې نور تمشون به چې تاسو به تلکوي په دې سره دا چې نور د علم به الله تاسو له درکې چې دنیا ته به خوروي ويغفر لكم بخشش په وکي تاسو والله غفور رحیم لئلا يعلم اهل الكتاب خیال کړه دا لام دلته کې زائد دی ښا دا لا نافیه زائد دی یعنی ليعلم اهل الكتاب د څه لپاره الله تعالی تاسو ایمان راوړئ ليعلم اهل الكتاب چې پوه شي اهل کتاب الله يقدرون على شيء چې دی قدرت نه لري په یو شی باندې من فضل الله د فضل د الله تعالی نه چې اهل کتاب په دې پوه شي چې دی تقسیم د پیغمبرۍ نشي کولای تقسیم د پیغمبرۍ د چا دی دا د الله تعالی د طرف نه دی او ليعلم اهل الكتاب چې پوه شي اهل کتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله چې دی قادر نه دي نه فضل د الله تعالی دی چې کوم دی نه دا تقسیم د پیغمبرۍ نشي کولای وان الفضل بيد الله بشکا فضل د پیغمبرۍ چې دا په اختیار د الله کې دی دا الله خو خدای چاله پیغمبري ورکړي یوتیه من یشاء ورکړي الله تعالی د پیغمبرۍ لره من یشاء چې را دو والله غفور رحیم الله تعالی بخشش کوونکی مهربان دی الله تعالی بخشش کوونکی او مهربان دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د قران پاک د نزول انعامات دا د چا طرف نه دي دا خاص کل د الله د طرف نه دي ځکه چې والله ذو الفضل العظیم صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله کریم حاضرین ټول باندې رحم وکړي
یا الله د خپل قهر د عذاب نه بچ کړي د دنیا او د آخرت د ذلت نه بچ کړي یا الله مبارک میاشت خدای زمونږ د مغفرت وکړي زمونږ د مشرانو مغفرت وکړي مشران زمونږ صالحان متقیان کړي الله دې طلبه او ته علوم به عمل نصیب کړي په علومو کې خیر او برکات واچوي صحت او عافیت ورته ورکړي یا الله د کور د مشرانو د کشرانو د خاندان یا الله د هغې د ټولو صلاحیت او عافیت نصیب کړي یا الله د منکراتو ظاهري او باطني ټول نه زموږ حفاظت وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او عشق دا زموږ نصیبت کړي شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د ټولو نصیب کړي د خیر څومره دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړي الله کریم موږ غواړو څومره شرونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه وغوښتله موږ پناه غواړو الله کریم ته پناه راکړي الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي یا الله د خیر او د رحمت باران وکړي په تمام مسلمانانو باندې خپل رحمتونه نازل کړي بحرمة سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله.